أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سورة بقرة شروع. آیات نمبر دے د سورة بقرة سورلسم. مخی آیاتونو کی اوصاف قبیحہ ذکر کول د منافقینو. په دې آیات کې دوا قباحتونه نور ذکر کړي او په دې قباحتونو باندې الله دوی لا زورن ورکوي. یو قباحت د دیو معیت الشیاطین دی، د هغه خلکو ملګرتیا ده چې کم خلک مخالف د دین دي. دویم قباحت د دیو استهزاء بالمؤمنین ده، مومنانو پسې مسخرې کوي یا ټوکې کوي. د دیو حال داو په اقوالو او په افعالو کې د دوی تناقض و. په خوله به چې کومه خبره کوله هغه به کوله نه، آبه عمل کې نه راوستله او د هغې خلاف به عمل کولو. مخکې هلته ویل ومن الناس من یقول آمنا سره، دا به دیا د خپلې عقیدې اظهار کا مؤمنانو ته په دوکه باندې، حالن کې عقیده نظریه دا نه وه چې منګه ایمان راوړی په الله په ورځ د آخرت. معاملې د مؤمنانو سره د دې الټه وه، تکذیب و استهزا وه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې مخامخ شي الله وایي دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی. دا منافقین مؤمنانو سره مخامخ شي، قالو دوی وایي آمنا منګه ایمان راوړی دی. او دا به وروسته راشي د مؤمنانو په جماعت او ډله کې دا ولې داسې دعوه کوي. دا یې وجه دا ده فواید حاصلی چې کله دوی داسې ونه وایه چې موږ ستاسو سره ایمان هم راوړی، بیا خو مؤمنانه کافر لره او ښکاره منافق لره په مجلس کې نه پرېږدي. مجلس کې به هله پرېږدي چې کله اظهار وکړي د عقیدې په شان د عقیدې د مؤمنانو، او هغه صورت او شکل اختیار کړي کوم چې د مؤمنانو دی او د عامو مسلمانانو دی. نو الا بدای فواید دنیوی حاصلی کی.
او فیدی دنیای رسا امثالو کی راضیه مومنانو سره رشته کوي مال غنیمت کی برخه ورکی او دارنګه صدقات خیرات بای کې دیا کوشش کیا چې دا حاصلی کو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلا چې لاړ شي او جدا شي د خپلو مشرانو خواته شیاطین نه مراد څوک دي علامه ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې وایي مراد د دینا سادات و کبرا سرداران او د دیو مشران او مشران او سرداران سوکو من احبار اليهود و رؤساء المشرکین مولان د یهودیانو او مشران د مشرکین او د منافقینو او بعضی ویا چې مراد نه د دیو علما دیا ناکاره خدا ټول معنی یو بل مستلزمی دی کو سرداران یو کو علماء یو کو پیران یو کو د ملک مشرانی خو هغې ته ویه موږ ستاسو ملګري نظم الدرر کیا شیخ القرآن وی شیطان هغه څوک دی چې هغه د محل د خیر نه ډیر جدای ډیر لري ویا د محله د خیر نه بعضی وی ان کل عات متمرد من الجن والانس والدواب شیطان هر سرکشا نافرمانا کو آغا پیری وی او کو انسان وی او کو څاروي وی دا شیطان دی چې کله چې متمرد یا سرکشی قرآن کریم کیا د شیطان اطلاق پشپک قسم خلقو بانی شوی شپگا قسم خلقو تا اللہ شیطان ویلی یویا ابلیس تا ویلی دی سورت یا بقرہ آیات دیا شپگ دشتم نمبرات کی ہوئی د سورت بقری شپگ دشتم نمبرات کی ابلیس تا شیطان ویلی فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وخيول دي دوانو لر الشيطان مراد تنسوك إبليس دا دارنگی علماء السوء ناکار مولیانو تے شیطان ویلے دی داغی مقام امدادے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کلا چی جدا شیا دخپلو مولانو خواتا شیطین مراد ابن کثیر ویا مراد تینا علماء دا یهود دیا دریما مطلقه وسوسه اچون کې کاغا پیری او کو انسان دیتم شیطان ویلی چې وسوسه اچیا
کو هغه انسانیه او کو پیری. سورة بقره 188 نمبرات کی ذکر کړی دی. 188 نمبرات بقره کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان ما روانیږئ الله ویا په قدمونو د شیطان. مراد د شیطان نه مطلق وسوسه اچونکی. څلورم په معنا د جن شریر شرپسند شریعه پیره آتم شیطان ویلے. بقره 215 سورة بقره 215 نمبرات کی وی. آلتوی یتخبطه الشیطان من المس. شیطان مراد دلته جن شریر دی چې کله د انسان بدن ته داخل شي نو بیا هغې لره ګډوډ. پنځمه شیطان جاسوس ته ویلی دی. جاسوس دا شیطان دی. سورة آل عمران آیات دی 115 115 نمبرات کی وی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. اللہ تاسے واما اے مومنانو دا شیطان دے ویرئی اخپلو دوستانو لرا. دا جاسوسو. شپگما دای الحیات ماران ایتی سویلے دیا شیطان ویلے دے مارت. سورة صافات 15 نمبرات کی راجی. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. دا شیطان مراد دا ماران دی. دا شپق قسمه اشخاص دیتے قرآن کی شیطان ویلے دیا. مراد ابن کثیر ویدل تسدیا علماء دیو ارزلون. مثال تنا لکا کعب بن اشرف وغیرہ. قرآن کریم کی چکلا علماء دخپل لارنا بارش نو کلا اللہ علماء سوت شیطان وی کلو تسپی وی او کلو تخر وی. دا دریا اطلاقات بدیو بانی شوی دیا او دا دری چیزونا دا ناکار دی. دیر ناکارا چیزون چی دا دری دی. دا وجن دا ناکارا عمل وکی کر ذکی اللہ تشبیح ورکیا دا سناکارو سرا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلا چلار شیا د خپل علماء او خپل مشرانو خطا. قالو دیوائی انا معکم یقینا منگا استاسو ملگریو. دا مشران تینا تپوس کئی الگ تاسو د مومنانو خواته چکولا دای مجلس کم نن لیدلیا نو دیو تایی گور عقیدم دا ستاسو دا او دا غی عقیدم ندا اختیار کری. ان علا مثل ما انتم علی تا چه څنګه تکذیب کویا د محمد رسول الله نو منګم د قرانګي دروغجن ګڼوا محمد رسول الله او صحابه لرا. نو دا معکم معیت په څه کې ده؟ په تکذیب کې.
چې څنګه منګه تکذیب کو نو داسې تاسم تکذیب کوئ د هغه یا معیت یا په اعتقاد کې دی هلکه څنګه چې ستاسو عقیده ده نو دارنګې عقیده زمونږ هم ده یا معنی دا ده انا مصاحبوکم و موافقوکم علی دینکم مدارک وی منګه لکه ملګري او موافق یو سره په نظریه او په عقیده کې نو بیا ورته دی ویه چې هلته بار بار ولې ځئ نو دوی انما نحن مستهزئون یقینا منګه مؤمنانو پورې ټوکې کوونکي یو دا دویم قباحت دی یو خو معیت د شیطانانو اختیار کو ملګرتیا او بل استهزاء وکړله په مؤمنانو پورې معلومه دی نه دا شوله مدارک وی چې ګوره دا اظهار د دې مؤمنانو ته په ژبه باندې دا اصل کې یو وقتي مسله وه وی منګه مؤمنان یو آمنا منګه وی مؤمنان یو او بیا وروسته ویه جمله اسمیه راوړه انما نحن مستهزئون منګه ټوکې کو معنه دا ده چې دا ټوکې زمونږ همیشه دی او دا ټوکې زمونږ کار دی او دا کله کله د هغې سره د عقیدې اظهار دا د خپلې پیدې دپاره کو دا لږ غونته کې وقت علامه ابن کثیر د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما معنی نقل کیا انما نحن مستهزئون ساخرون باصحاب محمد مونږ استهزاء کو په صحابه د رسول الله پوری یا امام قرطبی معنی کیا مکذبون بما ندعا الیه منګه تکذیب کو دا هغې مسلې چې منګه را بلی کمې مسلې ته دا پیغمبره دینه دا معلومه شوله چې ګوره استهزاء په دین پورې یا په یو جزء د دین پورې یا استهزاء په صحابه کرامو پورې یا په یو صحابي پورې دا سبب د گمراهۍ دی دیو جن دیا گمراهی ته چلاړ نو یو بنیادی وجه دا وه چې دی صحابه کرام زیر استهزاء وګرځاو بله د آیات نه ګوره مستقله دا معلومیږي چې کله ته د الله په اولیاو پورې او د الله په صحیح بندگانو پورې استهزاء کوې نو جواب به الله کوي نو بیا د متصل آیات کې ورته وایي الله یستهزئ بهم الله با بدله ورکړي دیو لره د ټوکو دا معنی مځکه وکړله بدله چې سوال د باندې رانشي سوال دا راځي چې استهزاء خو د الله د شان سره مناسبه نه ده ټوکې کوله نو دیه معنی چې داسې وکړي بدله به وله ورکړي د ټوکو بیا د سره سوال پیدا نشو جزاء الاستهزاء دلته به مضاف پټ کړي یجازیهما جزاء الاستهزاء بدله به ورکړي الله دیو لرا بدلا د ټوکو لکه سورت یا توبه کې ویا وشپیتم نمبرات کی نسو الله ونسیهم الله به دی ولیر کیا څنګه چې دیا ير کړي والله په دنیا کې نو بدلا وته ملاو یا معنا دادا چې الله یا سازي او به ملا به ټوکیو کې دیو پوریا نو علامه علوسی رحم الله تفسیر روح المانی کې راوړي د دې دوا وجې د استهزاء خو ګوره استهزاء د بنده جدا ده او استهزاء د الله جدا ده د الله د استهزاء تمثيل تشبیه دا به د مخلوق د استهزاء سره ورکی لکه څنګه چې د الله صفات دي کنه ید دی یا وجه د الله ده نو داسې خو به نه وی چې په شان ته د مخلوقه نه کما یلیق بشانه ده څنګه چې د الله د شان سره مناسبه ده
نبا مثال تمثیل ورکی او نبا تشبیه دا غی دا مخلوق سر ورکی. دا اللہ استهزاء څنګه ده؟ یو با دنیا کې الله په دیو باندې احکامات جاری کی د اسلام، دی به پړه کې نه مني، قرآن به نه مني، پیغمبر به نه مني، قرآن به نه مني، لیکن الله با په دیو باندې جاری کی اسلامی احکامات، او په آخرت کې به الله دیو له سخت سزا ورکی. ګوره دنیا کې اسلامی نظام د لاندې ژوندم تیر کړی او آخرت کې سزام شو. دا بله شوله د دیو د استهزاء د ټوکو چې په هغه عمل باندې چې کومه د غاړه ایښې وه د چا د وجې نه باید ته هېڅ شی میلاو نه شو. یا لکه روح المانی ویه چې د قیامت په ورځ باندې به ورته د جنت دروازه کولاو کی، او د جنت نه به ورته یو نارې وی جنتیه هلما الینا، موږ طرف ته راشئ موږ ته. نو دا به رواني دا منافقان چې کله دروازې ته ورورسېږي نو دروازه به بنده کېپسي، بیا به بلې دروازې له لاړ شي، آیته به ګوري هغې نه به یو جنتي نارې وي هلما الینا موږ طرف ته راشه. آیته چې کله ورشي هغه دروازه به هم بنده کړي، بیا به بلې دروازې ته روان شي، هلته به دروازه کولاوي نه به جنتي نارې وي هلما الیا موږ طرف ته راشه. دا به روان شي، بیا به دروازه بنده شي، څلورمې دروازې نه به نارې وی دی به نه ورځي، نو جنتیان به پسې خاندي. ځکه چې یو سړی ته یو څیز ونیسي که نه داسې یو بیرته یې راوڅښتی لکه ماشوم چې سړی ټوقې کوي او استهزا ورسره کوي، یو څیز ورته لاس کې ونیسي بیرته یې ترې نه راوتښتی. دارنګې یا د جنت نظاره به ورته وښیي یا نعمتونه، دروازه به کولاوي یا دی ته به وایي راځئ، او بیا به دروازه بندېږي. دارنګې د قرآن کریم بل ځای نه معلومیږي دا چې مؤمنانو پسې به دی شاته رواني د پاره د رڼا د حاصلولو، نو بیا به مخکې راشي هغې په منځ کې به دیوال الله ووایي، منافق به دې طرف ته پاتې شي او مؤمنان به مخکې لاړ شي. دی به نارې وایي مؤمنانو ته موږ ته لږه انتظار وکړئ، موږ ستاسو د رڼا نه لږه رڼا حاصلوو. مؤمنان به ورته وایي لاړ شئ شاته فلتمسوا نورا، رڼا هلته تلاش کړي. شا چېرته د دنیا کې د ایمان د رڼا د حاصلولو ځای خو څه وه؟ دنیا وه. نو هلته تاسو رڼا حاصله کوي. یا دې ته ګوره مشاکلتن وایي، مشاکله دې ته وایي علما. مشاکله څه ته وایي؟ مشاکله دې ته وایي چې د الفاظو تعبیر واحدی، هلکه هغې ویله موږ مؤمنانو پورې ټوقې کوو. الله هم وایي الله یستهزئ بهم، الله به ټوقې وکړي په دې پورې. نو الفاظ یو دی خو ګوره معنی جدا ده، دې ته مشاکلتن وایي. رنګې ټکې وله استعمال کو څنګه چې هغه استعمال کړی مؤمنانو دپاره، نو الله به بدله ورکړي دې لره د ټوقو. ویمدهم فی طغیانهم، یمدو چې کله راشي د باب افعال راشي د مزیدونه او الای په صله کې بېلام راشي، نو هلته په معنی د مهلت باندې بیا دلته معنی دا ده ویمدهم، او زیاد به کړي الله تعالی دې لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې. دا اصل کې جواب دی د یو سوال. سوال ګوره دا منګه خوینه الله بدایله بدله د ټوقو ورکوي، نو منګه خو دنیا کې نو ښه په راحت کې دی او په عیش عشرت کې دی او په مزو کې دی، نو څرنګې به الله دې له عذاب ورکوي او سزا به وکړي. جواب وشله ویمدهم، او مهلت به ورکړي دې لره. ځکه بعضې کې الله وایي سنستدرجهم، الله یې موږ په دمه دمه باندې نیسو. ان بطش ربک لشدید، الله زما نیول ډېر سخت دی. انما اموالکم و اولادکم فتنه، الله ستاسو
ستاسو دا مالونه او ستاسو دا اولاد الله دا سبب د امتحان دی نو په دې باندې الله دی ول عذاب ورکوي عذاب ويمدهم او زیاد بکی دیو لرا فی طغیانهم په سرکشی د دې کې یامهون سرګردانه بی ای ویزیدهما فی طغیانهما زیاد بکیا دیو لرا سرکشی د دیا زیادتا فی طغیانهم د دې نسبت الله ته شوی خدا مجازن دی ځکه خالق د هر یو شی الله دی نورا دا زیادت د دیو د سرکشیا په سبب د اعمالو دی مخکې بیا ختم الله کې منګه باس کړو چې د وجې د ګناه نه د انسان په زړه باندې داغ لګي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی الله موجد دی د هر یو شیاو وګوره د دیا دا کما سرکشی چې دا وی دا سبب دی د سبب د دیو ګناه دا ګوره طغیان معنی څه ده د طغیان معنی ده یعنی نور ګناهونه کوله نور خلاف د پیغمبر او د صحابه کول نور د شرعنا خلاف ژوند تیروله یا مهونه دی بسرګردانه عامه دا په معنا د ړوندوالي راځي خو د سترګو ړوندوالی دلته نه دی مراد د زړه ړوندوالی مراد دی یا مهونه دی باړاندیه د زړه په سترګو باندې نو چې زړه په سترګو سړی ړوند شي نو هغه تحیر فی القلب یعنې د دا په زړه کې حیرانتیا راشي د ده نه سمه لاره وسورکه ده چې آیا سم د مؤمنانو سره ملګری شما کنه سم د کافرانو سره اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا بیان د نتیجې دی د دیو او دوا قباحتونه نور وړي دی آیات کې نتیجه د دغه سره وتله د استهزاء نتیجه دی چې صحابه پسې ټوکې کولې نتیجه دا راوتله وما کانوا معتدین سره او دوا قباحتونه دي یو قباحت دی اشتراء الضلاله ای گمراهی واغستله په مقابله د هدایت کې او دویم قباحت دا دی عدم الهدایه هدایت بیا نه موندلو اولئک الله دا خلق الذین دا کسان دی الله اشتروا الضلالة چې ویغستله گمراهی بالهدى په بدله د هدایت ګوره گمراهی واغستله په بدله د هدایت باندې چې کله اشترا په معنی د اغستلو باندې شي لکه یو سړی وی اخستو اشتریت الفرس بالدرهم الکه اس می واغستو په څه باندې په درهم باندې نو دی مواغستله دا گمراهیه بالهدى په هدایت باندې دا با په چا داخله ده په سامان په پیسو پیسې د دې سره سویه هدایت هدایت یې ورکړلو او گمراهی مبیعه وه هغې واغست و سوال دا راځي چې د دې سره خو هدایت نه و نو څنګه هدایت یې پیسې کړلې او گمراهی مبیعه کړه هدایت د کوم ځای نه و یو جواب دا دی چې مخکې حدیث منګه ویلو مراد د هدایت نه هدایت فطری دی فطرت الله التي فطر الناس دین د الله فطرت د الله تعالی هغه دی چې خلک پیدا کړی دی په هغې باندې او بیا اوس حدیث به ولګي چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام د الله رسول یا هر یو ماشوم الله په فطرت اسلامی پیدا کوي یعنی د طبیعت د اسلامی په ده کې صلاحیت د اسلام د زده کړي نو فابواه د دې مور او فلار یا ما حوله او یا معاشره یهودان یا یهودی کی او ینصرانی یا نصرانی کی او یمجسانی یا څه کی یا مجوسی کی نو معلومه ده شوله چې د دې سره هغه هدایت فطری و
الله پکې صلاحیت ایخیو، الله صلاحیت د ایمان د ذکر ور کړو، الله صلاحیت د قرآن د ذکر ور کړو، هغه ور کړلو گمراهی واغستله، شرک واغستلو، بدعات واغستلو، خلاف د رسول واغستلو، خلاف قانون د اسلام واغستلو. نو کله چې دا استرو دا په خپل معنا باندې تکی، په معنا د اغستلو باندې. دویم قول دار دا اشترا په معنا د اختارو دی. بیا په معنا ګوره داو کی اولئک الذین لا دا هغه خلق دی اشتراو الضلالتا چې غوره کړه گمراهی بالهدا فبلد هدایت، غوره کړه اختار الضلالت بالهدا. د دې اوس داسې مثال دی، ګوره یو سړی دی قرآن بیانیږي، یا قرآن د دا په گاون کې بیانیږي یا د دا په جماعت کې بیانیږي، او دا ناست یا په کور کې فلم لګولی دی، ډرامې لګولی دا د کرکټ میچ یې لګولی دی. نو دارنګې مثال دی الله وی دی قرآن لرانلی په هدایت په قرآن باندې یا ګمراهي واغستله. نو بیا اختار الضلالتا بالهدا، خوښه کړله دا ګمراهي په هدایت په کتاب باندې. دا نظر ابن حارث کړی وه. نظر ابن حارث با دا به شام لتللو او ډمې به یې غستلي، اجړاګان به یې راوستل، ډمې به یې راوستلې او کلي کې به یې ورته زلمي هلکان به یې ورته راټول کړو او خلکو ته به یې ویې محمد رسول الله، تاسو ته ویل د اسفندیار او مخکنې د سمودیان او د عادیانو قیسې کوي، وی راځئ موږ به درته جدید قیسې وکړو، نوې فلم او ډرامه به ته ولګه ورته غل به وګورې. نو به د شپې ورته ناست هلته به د الله نبي قرآن صحابه ته وه، د تعلیم حلقه به لګېدلې وه، د قرآن حلقه به لګېدلې وه او دی برال زلمي برال هغې ته به کېناست. الله وی اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا خلق دی چې خوښې کړله گمراهی لرا بالهدا په قرآن باندې. او د دې اوس هم دا مثالونه په ټولو فټ کېږي. لکه دنیا، یو سړی د دنیا لالچ راوالي، مینې څه راوالي؟ د حب الدنیا او حب جا، دنیا کې دا ړون کون شي او د مرتبې مینې راغستی. اوس زه د دا ښه پته ده چې د مرتبه سیلولو کې زما څومره نقصانات دي. هلکه زه دې عهدې ته ورسېدلم په حرامو اسره نه کومه، زما نظره غلط استعمالیږي، او چې کله مدرسه کې دی مولانو د هغه نظره په طالب باندې دی، په قرآن دی، په حدیثو د رسول الله دی. اوس ګوره دا سړی خوښی دا ګمراهي دا مرتبه سله یا په څه باندې یا په مدرسه او په قرآن باندې. نو الله ویا خوښه کړله دغه حکمرانی او دا مراتب او دغه دنیا بالهدا د هدایت په اشیاو باندې. هدایت یې پرېښود څوک وی ډېر خلک داسې وایي مولا څه کوي په سیاست کې، وی د مولا څه کار دی؟ نو په دا قسمه سیاست کې د مولا حقیقت دی چې کار نشته، دا خبره صحیح ده. او په سیاست چې قرآن او حدیث رسول الله کې ښودلي، کې دروغ نه، دوکه نه، چل نه، بېحیایي نه، فحاشي نه، د الله د کتاب خلاف قانون جاری کول نه، دا چیزونه میزونه نه، نو بیا به هغه سیاست مولا کوي. هغه سیاست په خلافت کې، هغه سیاست په اسلامي نظام روا دي، جایز دی، مولا به هغه کوي. دا نه به مولا شاته کېږي نه. او دا نن سبا سیاست دا د دروغو بوجۍ چې ډکې کلي د کوره د شپې، او بیا یې سال اویسیا پارلمان کې هلته تشه یړی ډکې ډکې بوجۍ راوړي هر سړي، او چې څومره یې غټه عهده یا قمره غټ دروغ وایي، چې څومره یې ښکته عهده یا قمره واړه واړه دروغ پکې وایي. حجاج بن یوسف وایي چې کله دا مرګونه کول
نو هغه به لاوله په چرګوړو باندې د بره ګرځېدو که چرګوړي نه دي د ورځې د دوو چرګوړی به چې د انډې نه به چرګې راویستلو نو بیا به دا چرګوړي به یې خواره کړل او د بره په ګرځېدو چتني کول به دا د دې لپاره وې زما را زړه لږ سخت شي نو دا سیال اول د کلي د کوڅې دغه ته ودرېږي نو بیا د سرورو پسې اوچتېږي بیا صوبایي له لاړ شي بیا به داسې ور اوچتېږي بیا د ملک دی له لاړ شي نو ورو په ګناه کې زیادت یې کېږي او په درو په خبرو کې هم زیادت کېږي نو ګوره دا مه کوه د هدایت لاره اختیاره کړه ولې لا قرآن پرېږدیه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استهدا ای هغه سړی چې هغه هدایت طلب کیا فی غیر کتاب الله د الله د کتاب نه ما سوا په بل کتاب کې د الله نبی وی ازله الله الله با ګمراه کړي د لره د الله په کتاب کې هدایت دی ته په غیر کې ګوري او ته وینا هدایت په دې کې دی او نظام په دې کې برابرېږي اوس هم یهودیان عقد مشرانو خپل هغه طریقه ایجادوي کیلکو دي هلکانو لره ایستلې کله قصص راوباسي د انبیاو د دې دپاره چې یاره دا نوجوان نسل په څه ګمراه کړو ګوره نوم یې د ارتغل ډرامې له څه ورکړی ویل خلافت عثماني پکې ذکر دی د دومره رزیله دي آیل نوم دا ورکو مولان هم پرې راړولي وو امیران هم پرې راړولي وو یو مولا او زه یو دکان کې ناست وم نو هغه سره غټ موبایل ورسره و نو څه خبره یې وکړله یاره ویل دا هغه ارتغل ډرامه کې هم ده نو ما ته ویل تا کتې ده ما د هغه وخته پورې دا نوم نه و اورېدلی چې دا پکې لا څه بلا ده بیا ما ته ویه دا خو په خلافت عثماني باندې یو ډرامه جوړه شوې ده او ډېره مفیده ده وایي خدای دې مالغر که چې ډرامه وي نو څنګه به مفیده وي ډرامې او فلم ته سړی مفید وایي او پیدامن ورته وایي ویل دا خو ټول خلک ګوري ګناه پکې نشته ویل څه ګانه بجانه دا پکې نشته دا خو ډېره شیان داسې دي ډنګ ټکور پکې نشته په غلا کې هم ډنګ ټکور نشته زنا کې هم ډنګ ټکور نشته ته به ته راواوې دا خو ناروایي دا مسلمانان یو قسم لا د الله د کتاب نه اړول طریقې دا ده ګیم یې وله راویستو د فوټبال خلک یې به باندې اخته کو بعضې خلک وایي قطر کې سم دعوت په داسې مسلمان باندې تندره چې دا ټوله دنیا دې ترې ډکه مسلمان یې هغه ته ویلی دی چې هغه ما تحت د قانون شرعي د لاندې ژوند تیری مؤمن حقه دی په صحیح معنو سره او داسې مؤمنانو نه خو دا ټوله دنیا ډکه ده یو تی جوړېږي په مسلمانانو باندې ظلم کېږي د مسلمانانو وینې څکلی شي او د قرآن بې حرمتي کېږي د اسلام کېږي یو مسلمان را پاڅېدلی دی د یو ملک مسلمانان را پاڅېدلي دي چې د خپل کتاب تپوس وکړي یا د خپل پیغمبر د عزت پوښتنه وکړي یا د خپل علماء کرام یا د جماعت او د مدرسې د عزت پوښتنه وکړي نو به داسې مسلمان څه کړي عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې بنجاریه سامان اغسته او شام ته تللی په کوڅه کې روانو نو هلته یهودیان اوسېدله شام کې د یو یهودیه د کور مخې ته د سامان کېښودلو او یو وینځه هغه مسلمانه وه او د یهودیه په قبضه کې و ملکیت کې وه یهودیه اوس په څه خبره وران شلو څپېړې ترې ویستله او د خولې نه یې دا ټکې ووتل ویل ستا عمر دې تپوس وکړي زمان د عمر خلافت او شهرت او مشهورو په عدل او په انصاف بنجاري ورته هغه سامان د کور مخې ته کېښودل او را روان شو رامنډې یې رالی د عمر دربار له عمر رضی الله تعالی عنہ په دروازو باندې به وایي بواب نه و
بواب څوکیدار ته وایي. بس راننوتلو، خبره یې وکړه امیر المؤمنینه مسله دا ده، شام کې یو کوڅه کې یهودي دی مسلمان وینځه په څپېړه باندې وایي چې عمر دې تپوس وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه مسلح فوج تیار کو او اسونو ته وختل او په خپله باندې مخکې شو او رهبر یې د ځان سره هغه بنجاري واغست لاړ شام ته. سړی راویستلو د بهر نه وینځې راویستله بهر ته، وی تا دا خبره کړې ده دا دې وینځې ته اقرار وکړو؟ ویلاو. وینځې ته بیرته ته خپل بدلواله کم عمل یې چې د څه کړی دی، بیرته ته نه څپېړه ویستله وینځې ته ازاده کړله. وی عمر به ژوندی او د یهودي به دا مجالي چې د مسلمان خور او یا د یو مسلمان وینځې لوپټه به څوک د سره کوزه کیه، لوپټه هم څوک د سره نشي کوزولی، منډه که ستا ده هلته پراته په خپله یې وله ورکوي او د هغې قصدن تصویران هم شایع کوي. قصد شایع کوي تصویران د مؤمنان زړونه پې خفه کوي، ځکه چې دا کم وس نه رسېږي چې هغه خو پې خفه کړو که نه، او د چا چې وس رسي هغه به پې خوشحاله چې دا کار هم کړی دی. نو بار کیفه دا ګیمونه یې وله راویستله بربنډه، دغه کیل ته کتل څوک چې ورته ګوري دغه گیم ته څوک یې کوي، حدیث رسول الله دی د الله لعنت پې ورېږي. چې څوک فوټبال ته ګوري او کم د فوټبال کیلاړي دی او کم یې تماشګیر دی، کوا بعینه په ګراونډ کې دی او که بهره په ټي وي او په سکرین باندې دی ګوري په دی لعنت ورېږي. ته به چې د رسول الله په زمانه کې خو فوټبال نه و نو څنګه پې لعنت ورېږي؟ نو حدیث الله د نبی دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم نارینا یا کم زنانا د یو شخص عورت ښکاري، عورت چا چې ښکاره کړی دی عورت په ده باندې د الله لعنت، او څوک چې ورته ګوري نو په ده باندې د الله لعنت. نو عورت د دې ونه ښکاري، د نارینا عورت دا د زنګونه پورې دی، د زنګونه سترګه به دا به پټی او د دیو دا کم جانګی چې اغوستی دی دی کې زنګون پټ دی، زنګون پکې ښکاره دی، بدن یې ټول ښکاري، دې ته نرم ګوري زمونږ او ساس او ښځه مو ته ګوري. ولې اوس خو یې ښځې هم پرې راړولي دي په دې شي، په کرکټو باندې په فوټبالو باندې ښځې هم پرې راواړولي. اوس جینکو نه تپوس کوه وایي دا پېښور زلمی دی او دا د لاهور دی او دا د ملتان دی او دا د پلانی دی او د پلانی. ښځو ته معلومات دی، سړو ته معلومات نه. نو دا د گمراهی اسباب دی. الله ویا ویغسلا گمراهی بالهدا فبلد هدایت کی بیگاله بی ټوله شپه بی میچونه کتی مړه ته ورشه وی دا یو کالو شو چرته د قرآن ګنټه اورېدلې په کور کې یاد سلیما ده بچی ته نشي ویلی چې قرآن بیانېږي لاړ شه منډه مدرسه کې کینه قرآن واوره. کور کې یاده نشي ویلی چې ځه زنانه او کوزګارې نه وی دلته اف چالو که د قرآن درسونه کېږي یا رحمتونه د الله راورېږي یا دلته واوره. نه دی ویا منګه ګمراهي یلو ګانې بجانې یلو این پترینو کې ګانې اچلي نره متناسي ښځه متناسي موالیانه متناسي ګانې غږیږي او نارینه او زنانه. دا د څه نه دا بیایه او په عشیره له دا شی نه پیدا کوي. حدیث الله د نبی دی چې الغنا ینبت النفاق، غناګانه بجانه زړه کې منافقت پیدا کوي. کما ینبت الماء الزرع، لکه څنګه چې اوبه دا شینکیه فصل راټوکوي. نه لا اولئک الذین دا هغه خلک دی سروا الضلاله چې خواښه کړه ګمراهي بالهدا فبلد هدایت موقع الله درکړې ده غوږونه الله برابر درکړي دي په دې باندې د الله کتابونه واوره یا د الله خبرې پې واوره سترګې الله درکړې دي قرآن ته پې وګوره
دماغ الله در کړی دی سوچ او فکر په قرآن کې وکا په دې اشیاو کې سوچ او فکر په دې نورو کې مکوا فما ربحت تجارتم الله ویا ګټه ونه کړله د دې معاملې او د دې تجارت دی خو ویل یاره په دې کې به ګټه وکړو که نه وی لالي مې نوی سوداګر شو بسلې اخلي او په 500 یې خرڅوي نه دی ګندې ویله چې یاره موږ په دې کې ګټه چېرته وکړو د رسول الله خلاف به وکړو د قرآن خلاف به وکړو د ملا خلاف به وکړو مدرسې جماعت خلاف به وکړو مجاهد خلاف به وکړو د داعی خلاف به وکړو څه ګټه به راشي یا اقتدار به حاصل کو یا به څه داسې لکو یا به څه مالونه وګټو الله فما ربحت تجارتم ګټه ونه کړه د دې تجارت بیا په خیمان او په دې باندې خو بیا خو ته مقتل و وما كانوا مهتدين والله وینو دیا سملار مندون کی دو معنی دی یو معنی داوا چې وسما دغه گمراهی خپل یو خوخیا نو چې کله دا گمراهی خوخیا خپل یا نه الله د سړی ته هدایت نه کوي ولی دا استمرار او دوامي کړي دی په معصیت باندې او دا علامه زرکشی لیکلی دی او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرাজি چې ګورا کله یو سړی اصرار علی ذم کوي یو سړی همیشګریا په ګناه باندې کوي نو د دروازه الله د هدایت بندي بیا او الله هدایت نه کوي او کله کله د انسان نه ګناه وشي ګناه ته وشي به ته په خیمانه دی توبه وباسي نو دې کې انابت شتا رجوع الی الله شتا نو دا بیتا الله رب العزت ته د هدایت دروازې بیا کولاوي وما كانوا ولا ينود يا معتدين سملار مندون کی نیو اصرار الذنب دویم معنا دا د الله ویا په هدایت باندې خونو خو الله ویا کو چرته طلب وکړو نو هدایت به وته وکړو وسم طلب نه کوي لکه د هغې باوجوده چې دی ګټه مو نه کړله تاوان یې وکړو هغه لږ ورته کې ټیم یا د هغې ګناه وکړي که نه ځینې سړی بیا چېرته نقصان وکړي دنیایي او یا بدن ته څه تکلیف ورسي بیا وایي مړه وایي بس توبه مې ده بیا چې یو څو ورځې وشي او صحتمند شي او بیا ته څټکې خولې وشي بیا ګناهونو ته کار ووایي نو ګور الله وی وما كانوا معتدين نو د یا سملار مندون کی ولی د یا د سملار تلاش او طلب نه دی کړی که وی کو الله وی نو موږ به هدایت دی ته وکړو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا بیان د مثال لپاره د توضیح د حال ده دیو ګوره یو خبره بیان ساتي درې قسمه خلق دی درې قسمه طالب دی دارنګه درې قسمه دا انسانان دي یو هغه خلق دی چې هوښیاران دي نو یقل اشاره او قمقل لوړ نو چې هوښیار یا نو هغې دپاره سورت فاتحه راوړه اکی اجمالی مسئله وکنه توحید اجمال الحمدلله اجمال و ټول اکی تفصیل نو نا هوښیار وی چې یاره دی کې ډېر علوم پراته دي یو چې دی نو هغه متوسط ذهن دی متوسط درمیانه ذهن دی نو د هغې دپاره الله څه راوړه د هغې دپاره الله د منافقانو هغه قبائح درته ذکر کړه علامې الله په دې علامو باندې دا مغضوب علیهم او ضالین وپېژنئ چې دا کم خلق دی دا الله وی وپېژنئ بله خلق هغه غبي دی غبي او دی چې سم دی خوځولی نه نو راپاڅېږي نه او نه خبره باندې پوهېږي نو د هغې دپاره مثالونه راوړه چې په مثال باندې سم وپېژنې په کرښو یې وپېژنې دا خلق په سمه نښه نو مثال دا د وضاحت دپاره راوړي
مثالونه په کلام عرب کې په فصیح کلام کې او بلیغ کلام کې مثال راوړل دا عادت د عربو. یعنی هغه کلام ته به فصیح وا، هغه کلام ته بلیغ وا چې کما کلام کې مثال. دی وجه با مثال بدای وا چې الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجا. ای ممثل بغیر د مثال نه داسې دی لکه اس بلا واګو. نو مثال به د یاد پوی د پاره وړو دا به د فصیح کلام نښه به د هغې دا ذکر کوله. بیا مثالونه په قرآن کریم کې څو دي؟ علامه ابن قیم رحم الله په دې باندې یو مستقل کتاب لیکلی، آیت ویا کتاب الامثال. مستقله کتاب دی د قرآن په مثالونو باندې. او قرآن کریم کې ټوټله مثالونه 440 دي. 440 مثالونه قرآن کریم کې شته. او دا مثالونه د فوایدو نه خالی نه دي کې فایدې دي ځان له ځان له. لکه تاسو وګورئ دا سورت بقره چې دا مثالونه ګوره بلا فایدې نه دي. سورت بقره 28 نمبرات کې وایي، 28 سورت بقره. او دارنګه بیا وروسته وایه سورت ابراهیم 50 کې وایه د مثال خپل ګوره پیدې دي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. وګوره سورت ابراهیم 50 نمبرات. دا مثالونه لا وګوره بے فایدې نه دي، دي کې ځان له ځان لا فواید دي. هلته وایه 50 سورت ابراهیم کې وایه وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الله بیانیا مثالونو لرا د فارا د خلکو د دې د فارا چې د نصیحت والی. نو دا د نصیحت د فارا دی وره. دارنګه سورت حشر وګوره، سورت حشر آیات دیا 21 نمبرات د سورت حشر کې الله ویا 21 نمبرات کې وای وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. دا مثالونه الله وی منګه بیانو خلکو لرا د دې د فارا چې د سوچ نه کار والیا لغور وکي. سورت عنکبوت کې وای 43 نمبرات کې چې بده مثالونو باندې ګوره اهل علم خلق پویږي پویا بده مثالونو باندې هر سړی نه پویږي. سورت عنکبوت کې وای آیات دې 43 نمبرات. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. دغه مثالونه الله وی منګه بیانو خلکو لرا وما يعقلها نفوی په دې مثالونو باندې مگر عالمان. دا زه په زبانه د دې څه دي فواید دي. 43 سورت
په مثال باندې د پوهېدلو دپاره درې شیونه ضروري دي. درې د مثال د پوهې دپاره به درې شیونه باندې ته ځان پوه کې ښه. یو ته ویه مشبه، دویم ته ویه مشبه به، او دریم ته ویه وجه د شبې. دا درې شیونه ضروري دي، مشبه او مشبه به. مشبه چې د چا تشبیه ورکړې ده، مشبه به د څه شي سره ورکړي، او وجه د شبې. زه ته اوس مثال کې وه، تا ته چا داسې ویله زیدن کالاسد، زیده د زمري په شان دی. اوس دې کې مشبه څه شی دی، مشبه به څه شی دی، او وجه د شبې څه ده. یو سړی ویه زید سم زمری دی، نو په دې کې دا زید مشبه ده، او دا اسد چې دی دا مشبه به ده. نو دا زیده په شان ته رسېدی، د زید تشبیه ورکړله د زمري سره. په څه کې ورکړله؟ دې ته وجه د شبې وی. ولې د زید لکۍ ده څه، یا د زمري په شان غوږونه دي، خولې د زمري ده؟ نه نه، وجه د شبې دا ده، دا زید داسې بهادر دی لکه زمری، دې ته وجه د شبې وی. دا درې څیزونه به ته ګوره پیژنې مثال کې. قرآن کریم کې کله مثال په لفظ د مثل لازي. دلته ویا مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، لفظ د مثل لوړي مثال لره. کله کاف تشبیهی راوړي، کاف تشبیهی، کاف لفظ براوړي، کاف آیت کاف تشبیهی وي. او کله بغیر د دې نه ذکر ویا د کلام د سیاق نه معلومیږي چې دلته څه دی، مثال دی یا تشبیه ده. په لفظ آدم مثل سره یا مثل سره، په دې سره په قرآن کریم کې درې مثالونه ذکر دي. په لفظ د مثل سره قرآن کریم کې درې مثالونه راوړي دي. تفصیل د مثال وزدا دی ګوره. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مثال د منافقانو دی. دا کما مثال چې ذکر کړی دی. دویم قول دا دی چې د دې مثال تعلق د هغه کافرانو سره دی چې ښکاره کفر کوي او ښکاره انکار کوي د کتاب الله نه او د اسلام نه، په خپله باندې عمل نه کوي او نور خلک هم د عمل د قرآن نه منع کوي. وی دا د هغې مثال دی. لیکن د دې دا په خپله منع کېدل او نور منع کول دا دین ته نقصان نه رسوي، نه داعي ته، بلکې دی ته په خپله باندې نقصان رسیږي. لیکن اکثره مفسرینو دا مثال د منافقانو ورکړی دی. وګوره تفسیر بیضاوی ویا دا مثال عام دی، کو دا مثال د کافر د پاره دی او کو د منافق د پاره دی عام دی. اوس ګوره زه د یو لفظ وضاحت کوم، بیا هغې کې زه تطبیق د مثال د ممثل سره کوم، نو بیا به انشاءالله تعالی مکمل ته په مثال باندې د الله په توفیق پوه شي. مثلهم الله ویا حال د دیو کمثل الذی فشان د حال د هغه سړي دی. اوس دله دا کاف د پاره د تشبیه دی او دا مثل نه دی، دا حال معنی چې ما وکړه نو دا مثل په معنی د حال دی. ما څه ویلا مثلهم حال د دیو
نو د مثل معنا ما حال وکړه. حال الله د دیو کمثل الذی پشان، نو دا پشان معنا ما د چا وکړه د کاف، نو کاف ته تماوه کنه تشبیهی دی. دا زمنګ طالبان مثال وای خو ګوره په څه باندې پې نه دي، او دانه طالبات مثال بسوي او اورې بل کړی دی او ګل چا پیره ناستې ته تودیږي. نور د پته دا نه لګي دا مثال څنګه دی. دې مثال کې ډېر مزیدار باس دی، دا په دوه طریقو سره فټ دی. نو حال د دیو په شانتا د حال دغه سړي دی. اوس دې کې اشاره وکړله چې ګوره دا تشبیه د ذات سره نه ده. په دې یاد ساته چې دا تشبیه د یو ذات د بل ذات سره ګوره نه ده چې دا سړی په شان د دې سړي دی. ذات نه یادوي، حال یادوي، حالت یادوي. ګوره ځکه مې حال معنا وکړله. د دې تشبیه نه مراد تشبیه د حالاتو ده. په حالاتو کې اوس تشبیه ورکړي. اوس الذي استوقد نارا، اوس الذي استوقد نارا دا مشبه به ده. اوس دا مشبه به یا خو بنا بر قول مشهور منافق ده، منافق ته نه مراد دی. حال د دیو پشان د حال دغه سړي دی. دا سړی څوک دی؟ دا سړی منافق. منافق دا مشبه به د منافق سره ول تشبیه ورکړي. دا حال دا سړی دی چې بل کړی دی اور. د دې منافق مثال پشان دغه سړی دی چې اور بل کړی دی. او یا د دې مشبه به نه مراد د الذین مراد قرآن بیانون کې دی. ای حال د دیو پشان د حال دغه سړی دی چې بل کړی دی اور. نو دا اور چا بل کړی دی؟ دا صاحب قرآن. نو دوانه طرف ته بوزو، ځکه یو قول دا دی چې دا مثال د منافق دی، بل قول دا دی چې نه دا مثال د کافر دی. نو دا قرآن بیانون کې او دا غي تابعدار او دا غي اتباع او دا غي ملګری دی. دا اورې بل کړي رڼا قرآن جوړه کړي دا او دا خلقو حال ورکو. نو چې اورې بل کړي دی، نو فلما ازاءت ما حوله، هر کله چې رڼا شوله غیر چافیره ددنه ما حوله، ډیر رڼا زو ډیر رڼا ته وي، ډیر رڼا شوله خوره ما حول غیر چافیره. اوس ګوره اول مثال سره لګاوه، کو دا چر د مثال د منافق سره ورکړی. نو منافق څه چل کوي؟ منافق لاګې لګې فائدې حاصله یا الکه دا اورې بل کړی دی دې سړیا په کار وا چې تا ته رڼا حاصله کړې وې، ځان له دې ته اور جمع کړی وې، ځان لا دې اور نه پیدا حاصله کړی وې، خو نه د یا په هغه ظاهري رڼا باندې بس اکتفا وکړله د ظاهري رڼا په خولې باندې. قالو آمنا، ویل منګه ایمان راوړی دی. نو ایمان یې صرف دا رڼا یې ویوړله او په زړه کې نه وه، په زړه کې خو څه نه وه دا رڼا. نو ګوره فلما ازاءت ما حوله، هر کله چې رڼا شوله غیر چاپېره د دنه، غیر چاپېره دا وه د مسلمانانو سې نکاحونه وکړله. دې منافق په خوله باندې ایمان ښکاره کړی او دارنګه د مسلمانانو نه صدقې او خیراتونه هم حاصل کړه او د مسلمانانو نه مال غنیمت کې برخه واغستله. نو ذهب الله بنورهم، الله بوت لرا رڼا د دیو مومن لرا او پیغمبر لرا الله خبر د دیو د منافقت ورکو. نو وی چې دا خو منافقان دي، ناغه رڼا د دیو نه بیته لاړه. هغه رڼا سوا دی ویلي قالو آمنا، منګه ایمان راوړی دی. هغه رڼا ختمه شوله. نو ګوره دا اور چې چا بل کړی و د دې سره ول تشبیه ورکړه. او دویم مثال کې داسې به پټ کړي چې دا داعی د قرآن شي. الذي استوقد نارا، دا داعی د قرآن شي.
ای دا پیغمبر دیا دا اتباع دا پیغمبر دی دا بیانون کیا دا قرآن دی ور بل کړه دی قرآن بیان کړه دی فلاقه کې انقلاب راوسته دی نو فلما دا ادما حولو گیر چاپیر رنا شولا چاپیر چرتا پا حبشه که رنا شولا بلال را لیا پروم که رنا شولا صحیب را لی فپارس که رنا شولا سلمان فارسی را لیا نو اطراف طول رنا شو گیر چاپیر دا مکینا مکه که وربالو قرآن بیانی دلو صحابه و قرآن خلقو تا خودلو نو ذهب الله بنورهم الله بوت للا د دیو رڼا پیغمبره دیا مجبوره کو په هجرت کولو باندې نو هغه رڼا د دیو نه ایسته چوته شوه لاړه مدینې منورې ته لاړه نو دویمه چې کله د کافر سره ولګیا نو بیا به د الذي استوقدنا نه مراد داعي د قرآن بیانونکی د قرآن بنورهما رڼای بوتله اوس دلته یو سوال په دې آیات کې دی ګوره سی مختصر غونته هلته مثلهم کې هم ضمیر جمع ده او دلته الذي مفرد دی نو دا خو د راجع او د مرجع منځ کې مطابقت نشته هم ضمیر چې شاته راجع دی الذي راجع دی نو جواب د هغې نه دا دی چې دا الذي په معنی د الذین دی یو جواب خدا شو ای مثلهم حال د دیو که مثل الذین پشان د حال دا کسانو دی نو الذی با پمانه د الذین کی او دا قرآن کریم کی رازی سورة توبه کی دی و خستم کالذی خاذو نو خستم کالذین دی التم الذی پمانه دا الذین بانه دی یو کم او یم نمبرات دی د سورة توبه اب او سولی کیا چې قرآن کریم کې کلا مفرد په معنی د جمع راځي الذی په معنی د الذین راغلی دی دویم جواب دا دی ګوره اصل کیا ور بلون کې یو سړی خو د ور نه پیدا غستون کیا دا ډیر سړی نو د ور نه پیدا خو غسلا دا ډیرو خلکو واغ صلاح خدا اور خو یو سړی بل کله او چا محمد رسول الله نو د دې د وجنه الذي سرا وړي مفرد را وړي دي دریم جواب دا دریم قول چې د استوقد نارا نرستا عبارت کې اندماج دی او اندماج تا تماویل و اندماج ستا وی اندماج دی تا ویا چې په آغازه کې محذوب عبارتی دلتا وسویا ای جیم دی ودرگا لگا الذی سوقد نارا چه بل کڑی ورا نو جیم دی ودرگا نو ها هنا رجال قاعدون دلتا سسڑی ناستی دا عبارت تا رئیسر شیخ القرآن رحمه الله او جواهر القرآن کی ویا وی فی ذالک الموضع رجال قاعدون نو دا هم دا رجال قائدون تراجی دی آغی تراجی دی بیا لیکن بعض علماء ویا چه اندماج یا دی موضوع عبارت رسل تا ضرورت زکا نشتا چه زکا ظاهر دا عبارت دسی صحیح کی که نو بیا حضب تا ضرورت نشتا دی ذهب اللہ نبوت للا تلا بنوریم رنا دیو وَتَرَكَهُمْ مَوْفْرِ خُدَلَا دِيو لَرَا فِي ظُلُمَاتٍ پتیارو که لا یبصرون چنوینی وَتَرَكَهُمْ پری خودل دلتا مطلب دا دیا چه دید رسول اللہ دا هجرتنا روستا مکا پتیارو که پاتش ولا ند دیو ناغا پوائد ٹولار یا غور ملشلا نو دیو فواید حاصل نکړلا ظلمات ګوره جمع راوړلا زکه جمع راوړلا چې یو خوشپاوا او یو صحراوا او یو تیاروا نو دریا ظلمات جمع شونو په ډیر زیات تورتم کې داخلك پاتش نو روست الله و یاد ذکر طلب نه دی کړي لا یبصرون لا سم نویني او
مطالعه به کړې وې نو څه به لیدلی وې. اوس عام طور باندې مثال تطبیق د مثال د ممثل سره به ګوره دسي تفصیل به دی. منافقینو چې کله ایمان ښکاره کو ایمان او بعض عباداتي مسلمانانو ته ښکاره کړل که جهاد لتلیو مانځله براتله وغیره شرکت به کولو د دیو په شانتې بیا خپلوین یا هر څه کول نو دا پیدا غستون کی شده د اور نه پیدا غستون کی شده استوقد نارا اور بل کړي. اوس په دې اور کې دوه جهتونه دي. یو اور کې جهاد دی د اشراق یو اور کې جهاد دی د احراق. یعنی یو اور کې صفت دا دی چې دا رڼا کوي یو اور کې دا مسله لا چې دا سوزل کوي. نو هر کله چې منافقان ایمان ښکاره نو امن حاصل کو اینه محفوظ شولا مال محفوظ شلو غنیمتو کې برخې مواغستلی نکاحونه موکړله نو دا حال ولا ښکاره کو لما اضاءت ما حوله سرا د ځان نه غیر چافیر رڼا کړله فواید د مسلمانانو نه واغستل. نو بیا چې کله په منافقت باندې دی مړ شو نو دی خدای الله سال ته دوکه نشي کولی په قبر کې خو دوکه نشي کولی چلته ملائکو ته وایي چې قالو آمنا منګ ایمان راوړی. نو اوس دا منافقت باندې دی مړ شلو نو مؤمنانو ته د دوی منافقت الله ښکاره کو نو دغه حال ولا مشابه کو د ذهب الله بنورهم سرا الله ته واغسلا دغه رڼا په منافقت باندې مړ شلو او مؤمنانو ته د منافقت پتم ولګېدله. نو وترکهم فی ظلماتنا نو پرې ښودله په تیارو کې د تیارو نه مراد اور د جهنم دی. او الله ویا لا یبصرون سنینی نو التا څه سفارش او نور منافقت هم نه چلیږي. دا د منافق سره چې اولګې نو دا په اسانه طریقه دی دا شو. دوی مثال می د ممثل سره د کافر ویلو عام په الفاظو کې فټ کا اوس یې داسې واوره وی مثال له کافرانو دا مثال د چا دی د کافرانو دی. مثال دا د کافرانو دی چې ښکاره کفر کوي او کو پټ کفر کوي په خپلم قرآن ناوري او نورما د قرآن نه منع کوي نورم د قرآن درسونو ته نفریدیه. دای مثال دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې اور بل کړلو نو الذي استوقد نار نه مراد رسول الله شو د توحید مسله خورا شولا دای استوقد نارا نو الله دغه رڼا خورا کړله فاطرافو کې نو د بهر نه صحابه کرام رال نو هغوی به ایمان حاصلولو. نو چې ایمان حاصلولو نو د مکې مشرکینو رسول الله په هجرت باندې تنګ کړلو نو صحابه او رسول الله ته د هجرت حکم وشلو هغه لاړې مدینې ته نو حالات ولا مشابه کړله د ذهب الله بنورهم سرا او دا د مکې خلکو تشبیه ورکړله وترکهم فی ظلمات لا یبصرون سرا دی مکه کې په تورتم کې پاتې شو. اوس د دې نه دا یو پیدا راووتله پیدا ته نه دا راووتله چې کوم علاقه کې د قرآن خلاف شوی دی او د حق پرست عالم خلاف د قرآن نه د خلک منع کړی دی او د قرآن نه په خپله منع نو نقصان یې چا ته رسېدلی دی چې چا د عمل کړی هغه ته رسېدلی کو نه داعي ته نه لکه دا ور خو به دې کې مه بلوه بل ځیلې ویسه نو د مکې کې مه بلوه ځله شه مدینې لیویسه شام لیویسه فلسطین لیویسه حبشې لیویسه بل مقام لیویسه نو دا اور خو بل ځای کې هم بلیږي. نو دا قرآن کریم خدا عالم دا په بل ځای کې هم لوستلی شي په بل ځای کې هم دا قرآن ویلی شي خو چا چې د علاقې نه ایستلی دی او چا علاقه کې قرآن ته غوږ نه دی ایښی نو هغه فی ظلمات لا یبصرون کې پاتې شوي پس هغه په تیرې کې د نقصان تامندلی دی. نو دا په دویمه طریقه باندې څه شلو تطبیقه د مثال
استاد یا د ممثل سره په دې طریقه باندې رالی. بیا قرآن کریم کې ګوره د اور دا مختلفه معنی راغلی دي. کله دا اور د جهنم ته ویا نار جهنم، کله ګوره اور یې څه ته النار یې څه ته ویلې د نار معنی د حرام. دا په مختلفو معنو باندې راځي، کله په معنی د اور د جهنم، کله په معنی د حرام. لکه سورت بقره وګوره یو سلات څلور اویایم کې هلته راغلی په معنی د حرام باندې النار. یو سلات څلور اویایم کې الله وایي اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. دا خلق الله ویا ناچیا په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور. نو اور نه مراد دلته مال حرام. یو سلات څلور اویایم نه مراد بقره، د نار نه مراد مال حرام. کله په معنی راځي د حرارت د ګرمایش. سورت بقره 286 نمبرات کې راځي په معنی د حرارت. 286 نمبرات کې وایي فاصابها اعصار فيه نار. نو نار دلته په معنی د حرارت باندې دی. کله راځي په معنی د معصیت، معاصی په معنی باندې نار راځي، ګناه. سورت بقره 221 سورت بقره 221 نمبرات کې وایي اولئک یدعون الی النار. دا خلک هم رابلي ګناه ته، اور ته هم رابلي دا خلک. نو راغلی دی په معنی د معصیت سره راغلی. کله راځي په معنی د نار السما. نار السما معجزت نه مرادی، بیا د اسمان وره معجزت نه مرادی. لکه سورت ال عمران کې راغلی دی یو سلات درې اتیایم نمبرات کې سورت آل عمران یو سلات درې اتیایم نمبرات کې راځي په معنا د نار السما حتی یاتینا بقربان تاکله النار. په معنا د څه سره راځي؟ د مادې سره ماده، یعنی هغه ماده چې د هغې نه جن پیدا دی، جن ماده. سورت اعراف کې راځي 12 کې په معنا د مادې سره راځي. په سورت اعراف کې راځي 12 نمبرات خلقتنی من نارن پیری ویلا تازه پیدا کړی ما من نارن د اورنا. نو دا ماده د دلته په معنا د عذاب قبر سره راځي. عذاب قبر، نار په معنا د عذاب قبر. سورت مومنه 6 کې راځي. سورت مومنه 6 نمبرات کې وایي النار یوردون علیها. دی اور باندې ګوره پیش کولی شي. نور معنی قرآن کریم کې به بیا راشي ځای په ځای باندې. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الله وياد يا کان دی پشانتا لا وياد کانو دی بكم پشانتا د ګونګیانو دی عمي پشانتا دړندو دی فهم لا يرجعون لا دیا حق طرف ته ناراضي. ورچ کله دا معنی وکي کنه چې سمون بکمون عین پشانت د کانو پشانت د
ګونګیانو چاړاګانو په شانته دړندو. نو سوال به نه راځي. ولې سوال دا راځي چې من خینو د ښه اوري او منګه خینو چې خبرې کیا او منګه خو وینه چې د دې سترګې شته ړاندې دي. نه لا ویا دیا په شانته د کڼو دي په عدم انتفاع کې. لکه څنګه چې کوم سړی پیدا نشي اغوستلی د اورېدلو د قرآن نه، لکه څنګه چې ړوند سړی پیدا نشي اغوستلی د قرآن د لیدلو نه، او څرنګه چې چاړه سړی پیدا نشي اغوستلی د قرآن د لوستلو نه. نو دا په عدم پیدا کې په شان ته رسېدی د کوڼ او د ړوند دی. معنی به سوال به د باندې بیا نه راځي. فهم لا یرجون لا ویا دیا حق طرف ته نه راځي د ګمراهۍ نه هدایت لره. دا د یو وهم جواب دی. او همدا راتللو چې لکه د دې تجارت ګټه م ونه کړله، د دې قباحتونه م الله ښکاره کړه مؤمنانو ته. څه افراد د دې نه مړه شولو په حالات د منافقت باندې. نو دا کم چې ژوندي و دې کې دومره د سړي زوی نه و چې دیو خو عبرت اغستی وی که نه. نه لا فهم لا یرجعون، نه دی م عبرت وانغستلو د ضلالت نه رانله څه لره حق لره واپسي ونه کړه. لکه څنګه ګټې آرنګې کربوړی به چې څنګه مشرانو نه آرنګې څه دي کشران دي. او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. دا بل مثال دی اوس. او یا دلته د پاره د تخییر دی. معنی څه ده؟ یا دا مثال والا یا دا اول خیر کو با مخکنی باندې نه پویا نو په دې بل باندې ځان پویا کا. په دې دویم مثال باندې وای نو د تخییر د پاره دی. او بعد ویا د تنویع د پاره دی. تنویع معنی دارا چې هغه اولنی مثال د منافقو او دا مثال د کافر د پاره دی. دا د خلکو د پاره دی چې ښکاره دشمنی کوي د قرآن. او یا دا مثال او دا مثال دا کافر د پاره دی چې هغه پټه دشمنی کوي د قرآن. لکه هغه وللی او خو دا وللی. دلته مثلهم لفظ دلته پټ دی. کاف په معنا د مثل دی. تا ته ما وویله چې کله کله کاف تشبیهیه راوړي. دا کاف په معنا د مثل باندې. نو ګوره معنا به دا شي الا یاو کصیب، یا حال د دیو فشان د حال د بارانه والا دی. اول به ګوره معنا وکړو هغې کې به بیا دا مثال فټ کو بیا وروسته تطبیق د مثال ممثل سره کو. او کصیب، صیبه دا هغه باران ته ویا چې دا په موسم د پسرلی کې ایته صیب وای. حدیث کې راځي کنه اللهم صیبا نافعا. صیبا نافع الله پیدامن باران را باندې وکړه. دعا د حدیث کې مسلم یا وغیرہ نورو حدیثو کې ذکر ده. نو پدې کې ټول صفاتونه ګوره. باران څو نومونه قرآن کریم کې دا ذکر کړي دي. یو صیب دی، دا خو د پسرلی باران ته وایي. یو غیث دی. غیث څه ته وایي؟ غیث دا د سوکړې نه وروسته باران ته وایي چې کله ښه وچوالی راغلی که نه نو هغې باران ته ویلی کېږي غیث. دام قرآن کریم ذکر کړی دی. دارنګې بله مطر دی. مطر دا عام باران ته ویلی شي. قرآن کریم کې اکثر د عذاب باران ته مطر وای. مطر عام باران ته دا ویلی کېږي. اوس دا صیبې ولې به د نورو بارانونو کې دا ذکر کو؟ ځکه د صیبه پیدا ډېره ده، نو د قرآن پیدا ډېره ده. د قرآن تشبیه ورکړله د صیب سره.
نو سیب هغه د پسرلیا باران ته ویا چې لږ ساعتې خوبې ډېره زیاته یا فواید پکې وي. دا قرنګیا کو قرآن لږ بیان شي خو پیدې ډېره زیاته ده او خیر یې ډېر زیات دی د ابدالابد او د همیشګرۍ دپاره دی. او کله ګوره د چا دپاره خیر هم نشي، ځنې لابد خیري وګرځي. سورت اعراف وګوره 58 نمبر آیت کې وایي، سورت اعراف 58 نمبر آیت کې وایي ګوره والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی. هغه پاکیزه کلی چې پای کې قرآن بیان شي نو روباسیا طالبان په حکم د رب. د نبات نه مراد څه دی؟ اورېدونکي د قرآن. چې هلته قرآن بیان شي نو صالحه او نیک علما پیدا شي. والذي هغه کلی خبثا چې پلیت وي لا یخرجو الا نکدا دا نه روباسي مګر مارکونډۍ غني وي. نا مارکونډۍ غني کله بوډا باباګان ویا وای دا اسقاط نه مني، او کله بدعتیان ویا وای دا دعا نه مني، او کله نور عامت الناس هغه د قرآن دشمنۍ ته بډه راووایي نو مارکونډۍ غني پکې پیدا شي. نو په باران باندې دوه قسمه پیدا کېږي، ځینې علاقې له بلاړ شي څه فصل لا خطی، او ځنې علاقې له بلاړ شي وایي د پلاني زوی ته ګوره او دومره ترقی ناغې پیاسه ده وکینه وه رخې پې کېږي. زه سلیم خان ته لاړم د درس دوران کې مفتي صاحب خواله، نو یو کسه تعلیم ماته ویل ما لکه دا لوډ سپیکرې صحیح نه دي، ما د لوډ سپیکرې صحیح نه اورېدی شي په طریقه باندې. وی دا خلک یې اسم نه اوري ملول او دومره طالبان راغلی دي او دا د باوجوده قرآن دا خلک نه اوري. وی لغه د مفتي صاحب د پلان نوم یاد کړي چې د پلاني زویم دومره ځي ته ورسېد او جوخ جمعه دی ورسره په هغه کې د دغه مدرسې له چې طالب راغلی یا د قرآن اورېدلو شپه وله نه ورکوي په جومات کې، او نه وله خوراک او څښاک ورکوي. نو ابولهب بخو کو دغه بخو دا خو د ننني زمانې مسلمانان چې د قرآن دشمنان دا خو د ابولهب نه بدتر دي چې به زی پته نه لګېږي چې دی له په خوله کې لاړې توکلي کو څه چلی کړی. دا خو هغه په قبر کې هغه وشرمول، هغه به دشمني کوله خو په غیرت به کوله، په غیرت به کوله. جاهلیت راغستیو، قومیت به راغستیو، نو بس رسول الله ښکاره دشمني به وه او دا د دشمني پټه کوي. لاول به دوی جیت څنګه یې ښې وی خیر دی، او چې داسې د ناصیت ته لاړی نو 3 کنځلې د پسې کوي. بهر کې دا فایده ده ځکه د قرآن تشبیه د سیب سره ورکړې ده. د دې مثال د څه دی؟ د باران دی. فایده ډېره زیاته ده. دانګه حال قرآن کریمه سورت اسراء ذکر کړی دی، آلت آیات 2 نمبر آیات دی. سورت اسراء کې الله وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الله ویا منګرا لګو د قرآن ما هو شفاء، هغه چې شفاوي د مرزونو د زړونو، ورحمه الله رحمت ویا، ولا يزيد الظالمين الا خسارا، ونزيات يا ظالمان لرا مگر تاوان. نیو خو سیب لفظ معنی با پویش بل دلتوا من السماء او کسیب من السماء. سما دا څه ته وایي؟ سما دا ویل کېږي اورېځې ته،
ځکه دې کې اتفاق دی چې دا باران د کم ځای نه کېږي دا د ورېځې نه کېږي د اسمان نه راځي باران د دې بندوبست الله په ورېځه کې کړی دی قرآن کریم کې ډېرې معنو باندې راځي او سما هر هغه شي ته وایي چې ما فوقه کوي ستا نه بره یا ته سما وایي دې چت ته هم سما وایي ستا نه بره دی د سر د بره دی د دې معنی سره سما کله سما باران تم وایي قرآن کریم کې دا معنی هم راغلی ده سورت زاریات 22 نمبر آیات کې ده باران هود کې هم راغلی ده او ورېځې ته هم ویلې کېږي د باران ورېځې ته ویلې کېږي وانزلنا من السماء ماء مبارکا سورت قاف کې وایي منگا لائی وانزلنا من السماء منگی دوریزو نراورو مان مبارکا غوبه د برکت نڑکی دلته مراد صدا وریزتنا مراد ده خو کمی وریزتا ویا کما وریزت چه ده اسمان سرات متعلق نزدی آغا وریزتا ویلی کی گیا بیا گورا سمای دلته سره راوړله معرفه راوړله ای من السمائی د قرآن مثال الله ویا په شان د باران دی چې راوریږي د باران دا اشاره ده خبره ته چې دا باران نه هغه باران مراد دی چې د قرآن د ټولو طرفونو نه راوریږي د ټولو اطرافونو د یو ځینه نه راوریږي عام دی ځکه قرآن کریم پیدام څه د عامه ده یواد یو سړی ته نه ده هدی للناس هدایت دی دپاره د خلکو فیه ظلمات الله ویا په دې باران کې تیری وي ورعد او غلظه وي و برق او برېښنا ظلمات د دې ظلمات نه مراد څه دي جمع راوړې ده ګوره په دې باران کې ګڼې تیری وي نو دارنګه په قرآن کریم کې د کافر اعمال ذکر کړي دي هغه تیاره ده کنه سبب د تیاره دي حدیث کې مراد یا ظلم و ظلمات یوم القیامه ظلم دا تیاره بیا په شکل تیارو کې بیا په ورځ د قیامت باندې نو قرآن کریم کې اعمال د کافرو ذکر دي شرک دی پکې منافقت پکې ذکر دی د دې شکوک او شبهات پکې ذکر دي دانگیا قرآن کریم کی تیری دی مصیبتون دیا تکلیفون دیا دعوتون دی جهادون دی هجرتون دی او نور قسم عبادتون دی دا ټولی څه دیا تیری دی تکالیف دی د قرآن کریم پر رسولو کې و مصائب برداشت کې نو ظلمات نه مراد هغه دوه قسم ظلمات شو را دا دانت څه مراد ده رادونا پده که گرزاویا مراد تنت سدیا تخویفات دنیاویا ای اغا ویر دنیاوی ولا ورکڑی دا اللہ وی گورا اومن خبرا بیا بدل اللہ وی عذابی گورلویا دنیاویا ویر تخویفات ختم اللہ اخروی ویراوتوی ولهم عذاب عظیم کلوی ولهم عذاب علیم نو دنیوی او اخروی ویرا او زواجر په منافقت او کفر باندې چی رعد دی دا ځکه د دینه منافق لړزیږي کنه او د رعد او د غلزان انسان سکیږي ویریږي نو د دیا تخویفاتونه منافق ویریږي او بیا ویا و برق او برېښنا نو قرآن کې وریځه کې برېښنا ویا باران کې برېښنا ویا نو قرآن کریم کې د ایمان او د توحید دلائل دی مراد د برق نه څه دي دا دلائل د توحید دی ولې ځکه چې به د برق سره دا مخاطب حیرانه کیږي هغه مخالفین حیرانه کیږي چې دا څه قسمه دلائل دی دومره واضحه او پاک او صفا سترا
چې زمونږ شک او شبهات پیدا نکړل. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. یجعلون جعل دلته په معنا د څه د یزعو باندې دی. د جعل په قرآن کریم کې ډېرې معنی راځي. کله په معنا د خلقه باندې راځي. الذي جعل لكم الارض فراش ای جعل خلق لكم په خلق راځي. کله په معنا د یزعو، دلته په معنا د یزعو دی. معنا دا ده یجعلون اصابعهم د یږدیا اصابعهم د ګوتو سرونه. ذکر د کله او مراد نه څه دی؟ جز. اصابع په معنا د انامل دی. د ټوله ګوته په غوږ کې ننوځي نو د ګوتیا سره دا په غوږ کې ږدي. یجعلون د یږدي اصابعهم د ګوتو سرونه فی آذانهم په غوږونو خپلو کې. ګوره لکه څنګه چې د تندر نه خلک یېرېږي، دارنګې د برېښنا او د ګلز ګلوز نه سړی یېرېږي او تښتي د باران نه څښتي. دارنګې د قرآن کریم د دلایلو نه د تخویفاتو نه دا کافر منډې ویه. ولې ویه چې د قرآن دلایل او د هغې زواجر را باندې چرته اثر ونه کړي او ایمان را نه وړمه، ایمان چرته را نه وړمه، دا دلایل وانه وړمه. نو من الصواعق د یېرې د تندر نه دغه دلایل په منزله د تندر دي. حذر الموت د یېرې د مرګ نه کو چرته مې خپله د بابا او د نیکه دین پرېښودلو نو مړ به شمه. نو دی د رسول الله دین ته چې کله به یو سړی بل دین ته واوښتلو د الله د نبي دین ته به راواوښتلو او د دی بت پرستي به یې پرېښودله نو دی به ویل اسې ځان یې هلاک کو. وی هلاکه تباه شوې. د فلان او د نیکه دین یې ویل دا یې پرېښودلو. نو حذر الموت د قبولیت د څه نه؟ د اسلام د وجې نه. نو ګوره نه قرآن اوریا نه بل له دعوت ورکوي. والله محیط بالکافرین، الله راګیرونکی دی کافرانو لره. دا اشاره ده چې په دې هیلو باندې ته د عذاب نه نشي بچېدلی. کو تا د تندر د وجې نه په باران په موقع باندې یا په ګوتې خپلې په غوږونو کې کېدی، نو دا د هیله وکړه چې زه به بچ شمه یا به ترې خلاص شمه. نه، الله وایي والله محیط بالکافرین، الله راګیرونکی دی مستحقینو د عذاب لره. چې څوک مستحق د عذاب دی په ګوتو داخلېدلو باندې او د باران نه په تښتېدلو باندې بچېدلی نشي. د قرآن نه په تیښته باندې او د قرآن نه په نه اورېدلو باندې بچېدلی د الله نه نشي. دا خو د الفاظو وضاحت مې درته وکړو. اوس حاصل د مثال دا شو. ګوره لکه څنګه مختصر، لکه څنګه چې بعضې خلک تښتي د څه نه؟ د باران نه. حالانکې دا باران به دې لږ لون کي، خو د هغه ډېرو فایدو نه به محرومه پاتې شي. نو یو مکان بدل کړه، د یو ځای نه لاړ شي بل ځای له لاړ شي د دې دپاره چې دا باران راته نقصان را ونه رسوي. او ډېرو پیدو د قرآن ته نه ګوري او د باران ته نه ګوري. دا قرنګ الله ویا منافق او کافر دی چې د قرآن هغه ډېرې پیدې پرېښې دي او په خپله مسلک او په خپله عقیده باندې کلک ولاړ دی، کلک پې نه ولاړ دی. خو دغه لږ مشقت تیر که که نه لږ سخته تیره که. قرآن کریم ته غوږ کېږده، د باران ته لږ ودرېږه، د باندې دې وورېږي. لږه سخته به تیره کې دا وعیدات او دا تخویفات به واورې، لیکن فواید خو به ته ډېر در ورسي که. اوس بېرته معنې ته ګوره. او که صیب نه لای حال د دې په شان د حال د
باران والا دی من السماء چې د بارانای نو حال پشان د حال د باران والا دی د بارنا باران را کې دی د بارنا قرآن را وریږي په دغه باران کې فیه ظلمات په دغه باران کې تیری وي نو په قرآن کې تیری دی د شرک او د بدعت او د رسومات رد دی دا کافر دا مالو باسته دی تیری دی ورادون لایا په دې باران کې ورادون او ګړز ګړزویا په دې قران کریم کې تخویفات او زواجر او دنیوي عذاب او اخروی عذاب ذکر دی وبارقنا برخنا پکې په دې باران کې نو قران کې برخنا دا دلایل د توحید چې هغه مخاطب حیرانه کړي دی چې دا په څه قسمه دلایل دي یجعلون اصابعهم ندغ باران والا یجعلون دیگ دی اصابعهم د گوتو سرونا فی آذانهم پغگونو کی د پارد دی چه دا گلزا وانورو او دا برخنا منگا وانورو نو دا باران نلائی دا غگونو کی گوتک دی نو دا قرآن کریمه دا اوریدلو دا وجنا او دا دلائل او تخفیفاتو او زواجرو دا اوریدلو دا وجنا پا غگونا کی په غوګونو کې ګوتیګ دیا او دا راځي په حج په موقع باندې به په لارو کې خلک کېنولو تقسیم به کړو الکه وی چې څوک راځي وته وی د یو ساحر دی ورګور کو کلام مولا واوریدلونه فورا د باندې اثر کیا یو صحابي وای ما په غوګونو کې مالو چی ما د دومره لمسون کړی او چې یاره چرته د دې رسول الله خبره وانه ورما وسم د قرآن دشمنان او اهل بدع چې نه په خپله باندې قرآن طالب ته شي خوستلی او نه ورته بل پرېږدي نو دا وایي چې یاره د هغې جماعت ډېرېږي او یاره طالب او شاګرد یې ډېرېږي نو راسه غوږ کې ورته بل څه شی ور واچو نو داسې خو ته ښکاره نه وایي چې قرآن له مزه نو مخکې به ویل د قرآن د پاره د لسو علوم شرط دی لس علوم به ولکه نو لس علوم د چا پلار به ته به لس قسمه علوم کې ته به په 65 ورړولی خوله کې به د یو غاښ به نه نو دا علوم به دی وله کله شرط و دا بانې وي ښه دا د انګریزانو وي د هغې ایجاد کړی وي لس علوم د قرآن کریم علم لویل دا شرط کله به وي یاره مخکې ورځو کې یو کس یا داغه خپلوان دی نو هغه عالم دی نو ما ورته ویل چې لکه د الله بدن نم دنه د حدیثو درس واورېد او نم دنه د قرآن درس واورېد دا ته څه پټه پګه والېده په ښه او بد دې پوه نه شو ویل هغه ویل چې ما چې ته راځه یا د ده خواله دې بوځم قرآن ته ووه او یا خپله باندې لفظي ترجمه کوه ویل چې د الله بنده دا کو د یو ټکی غلط کو ځان له به جهنم کې ځای جوړول دي وی چې د دې د ایرې نه وه وردا بانه ده دلته یو مولا را فارغ شوی او څه موده مخکې د کلي خلکو ته ویلي و چې مونځ ته مخکې شوی چې زما غاښونه یې نیکېږي په قرات کې مې غاښونه یې نیکېږي دا بانه وه او یو سړی د بل که ورغلی وویل چې بیلچه راکه ویل من پکې پی تومله کړي دي نال بیلچه کې څوک پی تومله کوي ویل خدای د غر که کو بانه وی د تم وکړله وس نور څه له په عذاب نو دا خلک هم بیا خو دې دا عوام دې بیا نه پرېږدي زمونږ یو د علاقه کې یو کس دی د هغه رور فارغ شو دا یې کراچۍ کې سبقونه ویلي نو هغه ویل ما ورته ویل چې لکه دا د جمعې تقریر وکړی څه ویل چې یاره زه په پښتو نه پوهېږم او ما ټول عمره کتابونه په اردو کې ویلي اردو کې تقریر کوم ویل ما ورته ویل چې زه په اردو کې وکړه منبر د وخې چې اردو وه په دومره لږ لږ ټکو خو موږ پوهېږو بس ویل بیا د هغه نه مې ستا خوا دې خوا شوی نو ګوره قرآن ته وږده دا علم ټول په قرآن کریم کې دی د طالب چې 10 کاله لګی که نه دا خو د قرآن دپاره قواعد یادوي نور خو علم د قرآن کریم دی نور خو اسی آلات دی د دې دپاره اسباب دی ذرائع دی مقصود قرآن او حدیث و علم دی
لا یجعلون دیگ دی اصابعهم د گوتو سرونا فی آذانیم په غوږونو کې من الصواعق د یېرې د تندر نه حذر الموت د یېرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله راګیرونکی دی کافرانو لره په دې هیلو باندې او په دې بانو باندې د عذاب الهی نه نشي بچ کېدلی عذاب الهی به درته ورسیږي د دې نه بچ کېدلی نشي یکاد البرق یخطف ابصارهم دا تتمه ده د مخکې مثال داغیه دفاره حال د رعد نه وروسته حاله د برق ذکر کوي د رعد حال ذکر کو کنه هغه مثالو د عقیدې د منافقانو چې د قرآن کریم نه به نفرت کولو او قرآن ته به غوږ نه کېښودلو دا مثال دی د منافقانو چې قرآن کریم او په احکام شرعیو باندې د هغې د دنیا د فوایدو دپاره پې عمل کوي او چې کله مفادات یې نه یا نو بیا د قرآن نه نفرت کوي د هغې دپاره الله دا مثال ذکر کوي یکاد البرق علی نږدې د برېښنا یختفو چې واخلي ابصارهم نظرونه د دیو خطب څه ته وایه تختولو ته وایي په جلتۍ سره تختول او بصار د بصر جمع ده مراد تینا قوت د نظر دی دلته چې الله دې وتښتوي او واخلي د نا قوت د نظره یعنی برقه د اسمان دا ډیره چمکدار دی ناته نظره د سترګو دا ضعیف دی کنه آته د ټینګې نه دی یا کتلی ورته نشي چې کله برېښنا وي کنه ته اسمان ته نشي کتلی او چې کله وشي سړی ښکته ډاریک وګوري نو دارنګه د قرآن کریمه په مقابله کې شرکیات او بدعات او بدعتي ګوره نشي ټینګېدلی د دې د بریښ مثال دی حجتونه د قرآن دلایل د قرآن په حقانیت د قرآن باندې په حقانیت د اسلام په حقانیت د رسول الله دا څه دي ګواه دي په اثبات ډېر قوي دي عقلونه دا کمزوري دي عقل ستانه چلی چې کله بابا یا د یو کله فریاد یا داغی کی لا یکاد البرق نزدې د برېښنا یختفو چې واخلي ابصارهم قوت د نظر د دیو د قرآن او د سنت په مقابله کې خپل رای او عقله دا به نه پیش کی قرآن کریمه دلایل قوي دي نو عمل په قرآن او سنت باندې فکار دی په مقابله د عقل کې عقل بنی استعماله کلما دا لهم هر کلا چې رڼا شي دیو لرا مشو فیه نو تک کیفاغی کی مشو فیه دا جمله مستانفه ده دا د یو سوال مقدر جواب دی سوال دا دی چې کله خو برق د اسمان پټیږي نه برېښنا وشي کله لاړه شي ختم شي او کله بیا را پیدا شي نو دا وخت د دوی څه حال دی نو کله چې قرآن بیانېږي برېښنا قرآن دلایل بیانېږي نو د دوی حال څه دی او کله چې قرآن نه وي نو څه حال یې دی دیو حال سے د سوال جواب یې کړی دی نلای کلما دا لهم هر کلا چې رڼا شي دیو ته مشو فیه نو تک یا په هغې لاره باندې په دغه لاره باندې تک یا چې ازاء دا متعدي شي نو بیا به تره وباسي طریقا اذا لهم طریقا رڼا شي دیو له لاره نو مشو فیه نو تک پکې کوي په دغه لاره باندې او کو چارت هم لازمی شي نو داسې معنا به وکړي کلما دا لهم هر کله چې ښکاره شي دیو ته رڼا نو مشو فیه نو تک یا په دغه رڼا کې
په دغه لاره یا په دغه مکان یا په دغه طریقه باندې تګ کوه. څه مطلب یې دی؟ مطلب یا استاجي دا دی مسلمانانو ته د خولي ایمان ښکاره کړي، نو دا برېښنا والیا د غرنا د ځان سره والي د مسلمانانو نه دنیوي فایدې حاصله. ظهور الایمان. و اذا ظلم علیهم، او کله چې تیاره شي په دیو باندې قامو نو ودرېږي. مراد ترې نه څه دی؟ و اذا ظلم علیهم یعنې کله چې دی مړه شي په حالات د منافقت او په حالات د کفر، نو قامو نو دی ودرېږي د دې عذرونه باندې ختم شي. یو معنا. دویمه معنا وساجي دا ده و اذا اظلم علیهم، او کله چې تیاره شي په دیو باندې ای مؤمنانو نه الله خبر ورکړي د منافقانو د نښو د علامو. درېمه معنا دا ده و اذا ظلم علیهم، کله چې تیاره شي په دیو باندې تکالیف راشي په دنیا کې تکالیف راشي. نو بیا اوس سورت ال عمران 1:56 ولګي. آلته وی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. احد کې او یا شهیدانو شو کنه. د دوی ویلا کو زمنګ سره وی دا زمنګ ورونه، نو نه به وی وجلې شوي او نه به وی مړه شوي، نو چې تکلیف کله راشي نو بیا منډې وی ډوډۍ کامه ده. نو ګوره دا خو به تکالیف راځي کنه، دا خو امتحانات الله علي. کله به نارې، کله به موړې، کله به ته څو قاریږي. نه لا و اذا اظلم علیهم، کله چې تیاره شي په دیو باندې قامو نو ودرېږي تکالیف پې نه راشي. او دا حال و د دې مسلمانانو چې کله بیا په مجاهدین پیدا شلو، نو ټول هر سړي رورڅڼې پرېښې وي، هر سړي به تورې جامې اغوستې وي، ویل زه هم مجاهد فی سبیل الله یم، اسلام ناپیژو. و چې کله تکالیف رال، شهیدان یې ولیدله، تخریب البلاد یې ولیده، تخریب الدار یې ولیدو، نو بس بیا روسه ما په دې غلو کې ویل ګوتې نه دي والي، نبی جهاد ته دا نوم و. نو چې څه ته دا ټکې جهاد ته ویلې، نو څه خیال دی دا مؤمن پاتې کېدلی شي چې جهاد فی سبیل الله ته د بې داسې نسبت و. هلکه چې کله یو کار کې حدیث کې راځي د هغې په مستقبل فکر کوه چې د دې انجام به څه وي. خو ته انجام ته تیار یې چې صحابه دا سکروټه راغستې وه، نو سکروټه کې ګوره کورونه وران شلو، کورونه پاتې شلو، هجرت ته مجبوره شو، ښځې پاتې شولې، بچې پاتې شلو، مور او پلار پاتې شلو. نو بیا به هغې ته ګورې که هغه حالات ته به بیا د هغوی ګوري. و اذا اظلم علیهم، کله چې تیاره شي په دیو باندې قامو نو ودرېږي. ولو شاء الله، خو د الله تعالی خوښه وی لذهب بسمعهم، نو الله به بوتلی وی بسمعهم اورېدل د دیو، و ابصارهم او لیدل د دیو. لیدل به م الله اغستې وی د دی، او الله رب العزت به د دیو نه اورېدل هم اغستې وي. په څه باندې دا یې ولې ترې وانغستل؟ دا یې ځکه وانغستله چې تا مخکې بقره کې ویلي و که نه، دا سورت فاتحه کې الرحمن تا وی چې عام مهربانه دی، نو بس دنیا کې عامه معامله کوي، دشمن له ما هغه رنګې فایدې ورکوي او خپل دوست له ما هغه رنګې فایدې ورکوي. او سورت یونس وګوره 66 نمبرات، هلته الله دا وایي الله یې موږ به ول سترګې ورانې کړې وې، په خپلو ځایونو باندې به هم د ایثار کړي وې. 66 نمبرات د سورت یونس کې الله وایي ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، الله کو زمونږه خوښه وې نو موږ به ورانې کړې وې سترګې د دیو. نو دلته معنا دا ده ولو شاء الله، کو د الله خوښه وې لذهب بسمعهما،
لذهب بأسمائهم وأبصارهم الظاهرة كما اذهب اسماءهم وابصارهم الباطنه. خازن وی تفسیر خازن وی الله کو زمون خو خوي نه من با بوتللی وی ظاهری اوریدل د دیو لکه څنګه چې منګه غستی دی هغه باطنی اوریدل د دیو. باطن اوریدل دادی چې قرآن نشي اوریدل دنیا اوری ظاهره بس. او کو زمانگا خوا خوی لاین منگ با بوتلی وی نظر ده دیو اغا ظاهری لکه څنګه چې منگا بوتلی ده اغا نظر باطنی. باطنی نظر سره قرآن تا کتل اغا تین اللہ غسی دیا دنیای شئینو بانی اخت شوی دی. ان اللہ علا کل شئین قدیر یقیناً اللہ تعالی فهر شئی بانی قدرت لرون کی دی. پار چیز باندې الله څه لري یا قدرت لري. تفریح وکړئ.